یو سړی هغه ورځ راغی راتلو به کله کله نو په دې مخ باندې به ریګمال مګلو ډېر خویا مخ یو ما لکه دا شل دی چې دې ګیرې سره سړی ښه ښکاري دا پرېږده ویل تا نه مې دا تمه نه وه چې ما به داسې غلطه خبره راته کړې نن درېیمه څلورمه ورځ ده په لاره په مخه راشي سلام علیکم نه کوي نو ما یو ټکی را یاد شو دام واورئ دا ګیر خریږي دا سپین ډکي دي الله وی ان الله یستحیی من ذی الشیب المسلم الله وی زب په قیامت کې د دې سپینو ډکو نه حیا راځي چې دا به جهنم ته څنګه لیک نو خدای له خود دې سپینو ډکو نه حیا ورځي او تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خدای نه حیا نه نو بس یو ټکی به ورته وکړو ما ته چې مړ شو په قبر کې پروت نو خلک به وایي چې د دیلی سادو مړ دی د دیلی سادو د پندتان نه هغه هم داسې خوایي بالکل نو مونږ د عملي چې په ګډ کې پراتی ته به چې د دیلی سادو مړ دی نو عزیزانو الله دې فضل وکړي نن ملک د الله په عظیم گرفت کې خدای غیبی انقلاب راولي غیبی انقلاب او د دې ملک قانون قرآن کې د دې ملک فیصله په قرآن کې خدای دا ملک صحیح مسلمانان کې خدای دا خزي چې کوم په شرمونو شرمېدلې دي خدای دوی ته هدایت وکړي په کورونو کې کېنه او که هدایت په تقدیر کې نه یا الله د چرګو مرض پر راولي چې نه خزه پاتې نشي او ټول مرداري شي چې دا صاحب کم تکلیف اوزي نو ان شاء الله ټول به خبرې گئی او پته به درته ولګي دغه وجه وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر وخت دا دعا کوله چې اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت خدای زه په تا سره پناه غواړم دغه تکلیفاتو د موت نه دغه وخت کې بی عائشه رضی الله تعالی عنها شاته ناسته وه او د پیغمبر سر د هغې سینې ته اډاڼه و بی عائشه فرمایل به چې ما په خپلې زندګۍ کې د زنکدن سختی چې د پیغمبر لیدلې ده نو ما داسې د بل چا ونه لیده نو عزیزانو سکرات د موت چې دي دوه څیزونه ډېر زیات سخت یو د زنکدن وخت چې دې ته سکرات د موت وایي او یو د قبر ړومبی شپه په کومه ورځ چې ته ښخ شي او ړومبی شپه پرې راشي په دغه ړومبی شپه په قبر کې سالي الله دې امان راکړي حضور صلی الله علیه وسلم وفات شو چې وفات شو ابوبکر صدیق پسې سړی لاړو چې راشه حضور وفات شو ابوبکر صدیق په منډه منډه راغی کور ته چې ورننه وتو نو په ورپرېوتو او په جړا شو او دا الفاظ یې وویل چې وا محمد ومحمدا وحبيبا وخليلا دا الفاظ وی او ورسره پروتو چې ومحمدا وحبيبا وخليلا حضرت عمر چې بار واورید چې حضور وفات شو سوره راويستا او وی چې کچا ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو په دې توره به سر پرې بالکل د عمر فاروق دماغ کار پرې چې دا ټکی به نه وایي چې حضور وفات شو توره رئیس دا او بار په کوڅه کې ولاړ خلق ورله ابو بکر صدیق را پاسولو چې راشه د عمر دماغ باندې څه چلو شو اوس به قتل عام جوړ شي په منډه راووتو او حضرت عمر د لاس نه ونیو او جمعات ته بوتلو ټول صحابه داسې کېنو او تقریر ورته وکړو چې وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل
افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اے صحابو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر یو رسولو، دنا مخکم دیر رسولان تیر شوی دی. که پیغمبر مرشی یا قتل کړي نو تاسو بدال جوړوي. پیغمبر خو یو میشن تر اغلیو چې هغه دینو د الله تعارف خلق سره کول او د خدای دین خلقو ته خودل. مکمل شو. اليوم اکملت لکم دینکم کی تکمیل د دینو، واتممت علیکم نعمتی کی تکمیل د نعمتونو، ورزیت لکم الاسلام دینا او غره می که تاسو لپاره اسلام ازروی دین تر قیامت پورې بل بنی. قرآن به د مسلمان قوم قانون وي او پیغمبر به د مسلمان قوم رهنمایي. تر قیامت به دا رهنمایت وي او دا قانون. کم قوم چې خپل نظام زندگی قرآن ګڼلی دی هغه قومونه عزیزانو ختم. استاسو په دې خپل ملک کې وګورئ 50 کاله وشو، تاسو چرته دا لیدلی دي چې د چا سره تنازع راشي او دواړه ډلې ووایي چې راځئ چې په قرآن فیصله وکړو؟ دا ورځې ما نه چې کوم تپوسونه کېږي پناه تر دې پورې. پرون یو سړی راغی چې په ځمکه هم تنازع ده، مولانا صاحب درته بیان کوم که په شریعت کې ګټمه نو ملګری مې وایي چې په شریعت یې کوو. که ګټمه خو شریعت ورسره کوم او که نه نو که ګټمه خو ټیک ده او که نه ګټمه نو بیا د پیرنګي قانون ته ځم. دا هم واوره د کومو سیاسي پارټو چې حکومت راغلی دی په دې پاکستان باندې، د کومو سیاسي پارټي هغه به د دې آیات په ضد کې چې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. درې فتوی قرآن لګولې دي، درې فتوی چې دا هغه چا چې پلاس کې راشي او د ملک قانون بدلولی شي او وینک هندوستان مونږ سره آزاد شو، د پیرنګي قانون پیرنګیانو ته رخصت کو، خپل هندو قانون جوړ. چین مونږ نه وروسته آزاد شوی دی، د انګریز قانون رخصت کو، خپل چینی مذهب قانون جوړ. مونږ 50 کاله وشو چې آزاد شوي یو، زمونږ قانون همغسې د پیرنګي. درې فتوی قرآن لګولي. ومن لم يحكم بما انزل الله، څوک چې فیصله په هغه قانونونو کې چې کوم ما نازل کړی دی، فاولئک هم الظالمون، الله وایي دا ظالمان. فاولئک هم الفاسقون، الله وایي دا فاسقان. فاولئک هم الکافرون، الله وایي دا کافر. درې فتوی په قرآن لګولي چې د ملک نظام بیا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتی. پیغمبر فرمایي چې تاسو کې هر سړی شپونکی دی، هر سړی در کې شپونکی دی او هر شپون نه به د خپلو چیلو پوښتنه کوي. نو هر سړی د کور شپون دی. زه د کور شپون یم، شپون معنا مشر د چیلو. که زما ښځه ورانه وه ما نه به تپوس کېږي، که زما لور ورانه وه ما نه به تپوس کېږي، که ما د بچو تربیت صحیح نه کړي او د دین په لار مې نه اچولي، نو ومن لم يحكم بما انزل الله، ستا په کور کې تنازع پیدا شو ورور سره خور، ته به فیصلې ته قرآن ته کښېنې، ته به عدالت ته نه ځې او بیا دا عدالتونه دا ورشي دا مخامخ کوڅه چې د دې کوڅې هغه سر کې یو وړوکی کور دی، هغه کور د دې کمیټۍ د اوبو نه چې پریوتی نو هغې په کمیټۍ دعوا وکړه. 15 کاله وشو، د 50,000 روپو دعوا یې کړې وه چې
چې ته دې کور کې زمونږ د کمیټۍ نه 50,000 روپو نقصان شوی. هغه د 50,000 روپو نقصان 15,000 ججان په بدل شو، تر اوسه فیصله لا نه ده. خیال عمره دا مجسټریټ دی او دا سیشن جج دی او دا های کورټ دی او دا سپریم کورټ دی او دا پرانه زار پسې کور به د غپلار او د نکم وران شي او خلاصيږي بنا ثانه ته باور شي صاحب اف ای آر دا اف ای آر د پیرنګي قانون دی. نو عزیزانو دا په کله غوونه واوري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت کړو، صحابه را جمع کړ او ورته ویلي چې ترکت فیکم امرین، اے صحابه دو سیزونه مې درکې پرېښو، کتاب الله و سنتي، یو د خدای قرآن او دویم زما حدیث. ان تمسکتم لن تضلوا، که په دې تاسو منګولې ولګولې نو چرې به نه ګمراه کېږئ. قرآن او حدیث که ستاسو دستور العمل شو نو چرې به نه ګمراه کېږئ. نن تھرو آؤٹ خپل ملک وګوره د څه قسم عذاب په ګرفت کې دی، د کم قسم عذاب په ګرفت کې دی. ښځې او نر، زوړ او ځوان وطن ته وګوره. دا دکانداران وګورئ چې دا بېغمه به ناست دي. د ښار دکاندار له به چې ورغې سودا به یې اخېسته، لکه لږ ارزانه راکړه، مخکې تېر شه، خر په شان شکل دي ویل به یې که نه، سودا به یې اخېسته مخکې تېر شه، خر په شان شکل نه ولي. 2 میاشتې وشوې چې د الله په عظیم قهر گرفتار، فوج ورپسې دی او پاڼې ورسره دي چې ټیکس به د دې جي دومره ورکې، د دې به دومره ورکې. ها ما وی خدای دې پرده ساتي چې چېرته بل ټکې پکې رونه باسي چې دا کونه دې ناپ کومه چې څومره دې کونه یې دومره به ټیکس ورکړي. خدای دې دا پرده وساتي. یو حال جوړ. نو عزیزانو د دې ټول مشکلات او مصیبتونو وجه څه ده؟ قسم په خدای دې که بله وجه شته سوا د دې نه چې تاسو الله پرېښی دی او د الله دین هم پرېښی دی، نو خدای تاسو پرېښی. په قیامت کې به هم دا سوال جواب در سره وشي چې یا الله ګناهګار او مودم. ورته به وویلی شي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، د چمچورۍ بچیا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، ما خپل قانون در لېږلی دنیا ته او تا شاته وغورځولی. کذالک الیوم تنسا، تا زما قانون هیر کړو، الله به ورته وایي نن تم زما هیر. یا الله یا الله توبه، چې د حشر په دغه میدان کې خدای راته وایي چې ته زما هیرې، خو زما د پلار او د نیکم بیړه تباه شوه که نه، بیړي مغرقه شوه که نه، چې خدای راته وایي چې ته زما هیرې. نو عزیزانو یو خبره واورئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم غرض لا الله را لېږلی و په 23 کاله کې هغه قانون مکمل شو او 3 کاله عمر کې وفات شو او کلیر کټ حکم یې وکړو چې ترکت فیکم امرین، 2 سیزونه مې درته پرېښي دي، کتاب الله و سنتي، د خدای قرآن او زما حدیث، دا مې درته پرېښي دي. که تاسو په دې عمل کولو او په دې منګولې ولګولې نو چرې به نه ګمراه کېږئ.